دا ګاډي پورینه مې دغه دي د سټیشن دي 400 دی ها دا ګاډي ولا کوم ځای دي دا مې یو پیدا دغه دی شاباس او دا کویدن و دا کویدن و دلته 400 دی نه ها پته ده نشته نه کتونکو تاسو وینئ دا منګي روډ د مین روډ رزړو او د کوثرآباد ترمنځ دا ګاډي چې کوم دي د مین روډ نه راغلي دي او دې خاطر کسان بالکل بچ دي او دا خدای پاک یو بل ژوند ورکړي چې یو غواړي خلکو ته عبرت شي څوک چې په دې جنګونو کې واده وي د بل یو بالکل شاګاري پکې نور ګډېږي راګډېږي او ډرایور بیا ګاډي رالوکه چې د ناوې موټر پسې جوق وي یو 1500 رانه زیاتې واخله چې زر مې د قبر ته ورسوي دا یو سوچ دا مونږ کې جاهلیت دی دا ګوره دا خدای پاک هسې معجزاتي بچ کړي دي چې بالکل ګاډي چې کوم دی الټه شوي دي او مکمل چې کوم دی نو ګاډي کې یو ځای چې کوم دی خالي نه دی او اتفاقي خبردار چې چېرته حادثه وي اکسیډنټ کېږي نو مونږ په لار روان یو زمونږ په نظر کېږي دې ټایم کې مازدیګر بانک شوی دی دا خلک چې کوم دی نو دا شاباسګړي دي 400 دی نه کېدلو که نه جی شکور بارم خان په کویدن و دې نه مونږ تللی ولته کې هغه طرف نه واپس هم وراتلو د شکور بارم خان راغلی بیا په دې به مردان ته تللی نه جی نه 400 دی کې دلته زموږ کورینه دی سټیشن کې ها دوی کویدن و هلته تللي مونږ ون مېلمانې دلته ګاډي ډېرو نه 3 ګاډي خو بس زد مت پکې هغه یو ولګو ګاډي پرې راکټ کړو د ګاډي بچ کوو د ګاډي قابونه پورته کړه د ګاډي خپل وکړه او ګاډي خپل د ګاډي صحیح پکې ټول د ګاډي ته لیک خای دغه زمونږ ژوند دی او فیض پیدن د چا وه غم په چا شوه او بیا څه وایي یو ویجینی سپېره ونیوي ستا د لاسه چې کوم دی نو په موږ باندې کور روان شو بیا په زنانه باندې تورو لګي مستي دی وکړي دا صاحب او چې کوم دی نو تور په زنانه په کور باندې ولګي خو داسې په جنج کې څونه حادثې شوي دي نو بیا څه وي هغه د هغه جینۍ لپاره هغه ژوند هغه کور چې کوم دی هغه یو غټ غم نه کم نه وي جګړې وي سپېرې دا سپېره لفظ نو کتونکو دا تاسو ګورئ که نه چې دا ګاډي روان دی خوا دی مخې دې خوا شوي نو دې ملګرو راته وویل ته چې دا فلورمیل سره په دې روډ باندې مې یو ګاډی والي شوي که نه هغه هم څه جنج والی و که نه بس په دیوال کې وردنده کړی دی بس ګوره زه دې خلکو ته دا وایم تاسو په دې لار روان یې نو تاسو دا سوچ کوئ چې په دې لار دا څومره خلک دي دا ړانده دي او کاڼم دي صرف یو زیمه چې خلک کینه منو ته به بچې او که نه ته وایې چې خلک لیدل کوي او زه نه لیدل کوم یا به دا موبایل نه دی په موبایل کې به زه ګوتې وامه د دې حادثې پورې د سکونډونو کار وي بله ورځ زه را روان وم د شانه ګاډي ووالمه تا ته ما رانیوالې نو هلکه چې ما لاره ته پرېږدم خو ته زما د پاسه راخېږي دا بالکل دا ګاډي روان اخوا دی ته ورته وښیه دا ګاډي او دا مخ یې دېړه خپه شوې ده ریسکیو والا بیا را رسېدلي چونکې دا ریسکیو ته ډېر نږدې هم دی زه ده او په دغه معجزه کې چې کوم دی دا بچ شوي دي چې دا ریکارډینګ کوو تاسو په دې نو ښه څه وایئ د دې خلکو هلکه چې داسې ګاډي وي چې د ناوې موټر پسې جوړ وي اورېدلي چې دې د ګاډي نه بار راوځي ګاډي نه دا ګاډي مخکې ده زه سوه موږ تاسو داسې وازم اوس هم چې درې راوځي دا اونې د ویښه ایستي دا اونې برابر شو ګاډي دغه ولې کویدنې وه که نه او بیا ویجینې سپېره وه دغه پردي خلک مستي دا وي یو دا کوم یو ده دا لږ پکې ناست و موجوده دا چې کوم دی راشه روکي راشه دا خیر دی هغه دې وخت کې دا بالکل معجزاتي خدای پاک بچ کړی دی دا د لاس چې کوم دی نو دا پکې وګوره دا جوبل شوي دی دا په دې ګاډي کې ناست او دا ونې دا ګورئ د ویښې ونې ویستې دي او دوی خدای پاک دوی له یو بل ژوند چې کوم دی نو الله پاک ورکړی دی او د ده پکې کویدن خو هم وه نو الله دې کړي چې راتلونکی ژوند دی د خوشحالو وي راتلونکی ژوند دی چې کوم دی نو دغه شانتې د خفګانونو نه وي نو خلکو ته مې دا خواست دی چې واده د چا وي جنجونه موړی ساده کې دا جنجونه بس جنجو کې ناوې چې کومه ده ویې لکه سهار صورت ته موږ په تنګې علاقه کې دا چل دی ماښام بې ګاډي کې یو ګاډي لاړ شي ناوې پکې کښېنئ
کور ته یې بوځي ټیک ټاک چې واده ګوره دا موټر سایکل والا ترې مخکې وي چونکې دا د کویدن د دا 3 ګاډي دوی قابو نه کړل چې دا 10-12 ګاډي له بیا به څه وه په کتونکو دا حادثه د سرشریفونه مازدیګر ټایم د بانک شوې دی چې دا حادثه په دې اړخ باندې شوې ده الله خیر کړی دی ګاډي پکې بالکل چیپ چاپړاپ شوې دی رسکي والا رسېدلي ګاډي به چې کوم دي چتوي الله دې نور خیر کړي په خپلو دعاګانو کې ریا صاحب د احتیاط ډېر ضروري ډېر